تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د معراج د واقعین مخکی چکم کیفیت و حالاتو نبی علیہ السلام غار حرا کی طائف نچراغ غار حرا کی بھی آرام کولو زید بن حارث رضی اللہ عنہ ورسرو او بید اغزگینا د مکی معظمی د مختلف خلقو پنوم باندے د پناه غوښتلو دپاره درخواست وکړلو چې ماته د پناه راکړی شي. مختلفو کسانو د انکار وکړلو چې مونږه پناه نشو درکولی ځکه د قریشو د جواب مونږ نه یو. نبی علیه السلام مطعم ابن عادی ته پیغام راولېږلو دا ډېر مشرک لوی او د چونکې په هغه شیب ابی طالب پا بایکاٹ کی پا خط کی اگر دا غٹ کردار ادا کر جنگ دا خط نمانو. نبی علیہ السلام پا دین اتبانی چیرا دے مخکم زمگا مدد کرے و کلیش و سب مدد وکی نو آغا ورطوی چی بالکل بس ٹک تزا پناہ در کوما خپل بچی و خپل نوسوتے تقریباً 15 مسلح کسان توری ورلور کرلے کلچ محمد رازی صلی اللہ علیہ وسلم او اغلما پناہ ورکرلا اغتویل چراشا. نبی علیہ السلام د زید سره راغی او الحرم تلاړو حرم کې بیت الله شریف طواف وکړلو او دوی د بیت الله په چار چاپیر دروازو باندې بهر نه ولاړو د سره د خپل زامنو د نوسو ولاړو. مسلمان نو مشرک خدای نه عربو یو طریقه وا د عربو یو قانون چا بچاله پناه ورکړه بس هغه ته به چا سن شو ویلې او پناه ورکون کی سړی به هم بیا پیزان مړ کولو با. نبی علیہ السلام د طواف نه پس د خپل دغه سره کور ته تللو ابو جهل وکتلو. ابو جهل کور دی حرم ته نږدې و او د ډېر تجسس و دا ډېر غټ دشمنو د دین او د الله پاک د رسول د چې وکتل چې عدی ابن حاتم روان دی مطعم ابن عادی روان دی او د نبی علیہ السلام پسې وروسته روان آواز یې پې وکړو ویل حفاظت یې کوي که تابعداري کوي نو مطعم ورته ویل وی تابعداري نه کومه حفاظت یې کومه پناه مې ولو هغه به ټیک ده نو تا پناه ورکړې د موږ ټولو طرف نه پناه ده. نبی علیه السلام بیا د مطعم ابن عادي د جوار په وجه باندې د هغه د پناه ورکولو په وجه باندې بیا په مکه معظمه کې پاتې کېدلو او کله الله رسول په یو ځای باندې داسې شپه نه کوله کله په کور کې شپه کول کله په یو ځای کې شپه کول کله په بل ځای کې دې لپاره چې دشمنان چېرته نبی علیہ السلام ته نقصان ورنکي. نبی علیہ السلام د ام احانیه دا د علی رضی الله عنه خور او د تره لور وه د هغې په کور کې مشره زنانه وه د په کور کې شپه وه. نبی علیہ السلام به د شپې تهجد له راتللو حرم ته او حرم واقع د ډېر اهم عبادت ځای دی په دریو کورونو کې چې دا یو اهم کور دی مسجد حرام مسجد نبوي او مسجد اقصی چې الله تعالی دې دریو کورونو له او دې دریو مسجد جماعتونو له الله پاک لوی عزت ورکړی دی. نبی علیہ السلام د شپې تهجد به کوشش کولو زه په حرم کې وکړمه. نبی علیہ السلام د شپې راغلی دی بیت الله کې مونځ یې وکړلو او بیا په دې حاتم کې ډډه ولګوله او نبی علیہ السلام فرمایي زه داسې نیم اوده وم او نیم یخ وم نه بالکل اوده شوی وم او نه بالکل یخ وم. په دې حالت کې جبریل علیه السلام راغی او دې پاسولم او پرشتو گروه ورسره دی بیا اول خو زما پریشن وشولو د دې سینې نه والا د نوم نه تر ښکته خېټې لاندې پورې زما د دننه دا دغې کولاو کړله او بالکل زما بدن یې صفا کړلو چونکې نبی علیه السلام پورته روانو د دنیا چې کم شیزونه وو هغه الله پاک دغه د خېټې مبارک نه لړکول غوښتل خېټې ورته کلمې ارسې ورته صفا کړل او بیا نبی علیه السلام فرمایي نور او حکمت ایمان د حکمت او د ایمان رڼا الله پاک زما په زړه کې مکمل کړله مضبوطه کړله او هغه پورته حالاتو دپاره نبی علیه السلام
برابر شولو او بیا به پیغمبر اسلام چې ته کمیس مبارک لري کړو د پریشن د اثرات بخکاري چې د ګڼ تیر شوی دی دا سرمن کولاو شوی دا د نبی علیہ السلام د سینې نه والا تر نو مخکته پوری با دا خاپه بالکل ښکارېدلو به خلکو به محسوس کولو ټولو صحابو ویلي دي چې موږ د نبی علیه صلات وسلام په بدن مبارک کې چې هغه کومه وینا ده هغه هم کتلی و نبی علیه صلات وسلام وایي چې د پریشن نه پس بیا زه بوراق دغه وه او بوراق د برق نه دی بجلی ته ویلی شي داسې د بجلی په تیزوالي باندې یو ښځ جبریل علیه صلات وسلام راوړی و نبی علیه السلام په خپله و چې دا د قچر نه کم او د خر نه غټو د دې دواړو څاروو په منځ کې داسې یو څاروی و چې بوراق به یې ورته ویلو او د خپل نظر په تیزوالي په بنیاد باندې بیا قدم اخیستلو او چې کله نبی علیه صلات وسلام په بوراق باندې کېناسته نو دا بوراق و چې په دې باندې مختلفو پیغمبرانو سورلي کړې وه دا له مختلفو پیغمبرانو دپاره استعمال شوی و او دې داسې طریقې سره نبی علیه السلام چې کله کېناستلو نو دی وخوځېدلو قریب و چې نبی علیه صلات وسلام را پرېوتی وی جبریل علیه صلات وسلام بوراق ته وویلو ویل تر اوسه پورې تا باندې له دنه زیات بهتر او غوره انسان ناسته نه ده کړې او تر قیامته پورې به بیا داسې غوره انسان په تا باندې سورلي ورنه کړي به او داسې ویې راټولو وی نو بوراق باندې وی د جبریل د دې خبرې سره داسې خوله راغله ویرېدلو ګبراو شولو نبی علیه صلات وسلام او جبریل علیه صلات وسلام دواړه چې په یو ځای باندې په بوراق کېناستل تقریبا د مسجد حرام نه د بیت المقدس فاصله 1400 کیلومتره ده په دې 1400 کیلومتره چې دی فاصله بوراق چې دی په سکندونو کې دا هلته وکړله ورسېدل دا د الله په قدرتونه دي دا مختلف معجزې دي مختلف کرامات دي نبی علیه صلات وسلام د یقین او د هغه د ایمان د مضبوطوالي دپاره او د هغه په زندګۍ کې خوشحالي راویستلو دپاره الله پاک دا کار کولو ځکه نبی علیه السلام ډېره سخته تېره کړله دومره سخت تکلیفونه د هغې تذکره موږ وکړله الله پاک نبی علیه صلات وسلام له یو خوشحالي ورکول غوښتل او چې د په یقین کې او په ایمان کې نور هم مضبوطي او استحکام راشي نوې نوې حالات پې وګورم نبی علیه صلات وسلام چې کله بیت المقدس ته ورسېدلو پرون به تذکره کړې وه په هغې باندې چې د بیت المقدس یو متولي هغه بیا اقرار کړی و د نجاشي باچا په دربار کې چې او دا شپه بالکل دا واقعه راغلې وه هغې تفصیلات مونږ پرون ویلو نبی علیه صلات وسلام چې کله ورسېدلو بیت المقدس ته نو جبریل چې دا بوراق وتړلو بهر او نبی علیہ السلام چې کله جماعت ته ور داخل شولو نو جماعت کې 1,24,000 کسانو او دا ټول د پیغمبرانو ډله وه جبریل علیه صلات وسلام نبی علیه صلات وسلام تپوس کړی دی ویل دا ټول پیغمبران دي د بیت المقدس خلکو ته به نه ښکارېدل نبی علیه السلام ته ښکاره کېدل ولې دا برزخي زندګي وه برزخي کیفیت پیغمبرانو دپاره الله پاک قدرتونو دي الله پاک هر څه کولی شي هغوی له مثالي بدنونه الله تعالی ورکړي ټول پیغمبران په بیت المقدس کې د نبی علیه الصلات وسلام استقبال وکړلو او نبی علیه الصلات وسلام بیت المقدس ته داخل شولو ټولو پیغمبرانو نبی علیه الصلات وسلام وپېژندلو چې دا نبی اخر زمان دی او بیا ورته جبریل علیه الصلات وسلام وویلو ویل مخکې شه نبی علیه الصلات وسلام یې مسلې ته مخکې کړلو او امامت 2 رکعاته مونځ یې پرې وکړو 2 رکعاته د 1,24,000 پیغمبرانو امامت نبی صلی الله علیه وسلم وکړلو د دې امامت بنیادي مقصد دا و دا ستاسو د ټولو پیغمبرانو امام او سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی بیا ټولو پیغمبرانو باندې الله تعالی نبی علیه الصلات وسلام له فضیلت ورکړی دی نبی علیه الصلات وسلام چې کله بیا امامت د ټولو خلکو د ټولو پیغمبرانو دپاره وکړو لویه اجتماع وه او ګوره دا زموږ په دې کتابونو کې هم راځي چې کومه اجتماع ده چې دا اول ځل شوې ده او بیا به نه کېږي چېرته اول ځل دغه غټه اجتماع د 1,24,000 نیکانو صالحینو د دنیا په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه د اعلا خلکو د غوره خلکو
د ټولو پیغمبرانو د ټولو نه ښکلی اجتماع غونډ هم دا وه. دا نه چېرته مخکې شو ونه به بیا چېرته کېږي، دا هغه اجتماع ده. او دا 2 رکعته هغه مونځ دی چې مخکې هم چا نه و کړی، بیا به هم څوک نه کوي. داسې امامت او داسې اجتماع وه. دومره لوی فضیلت والا او دومره لوی روحاني ښکلی اجتماعیت الله پاک را جمع کړی د نبي صلی الله علیه وسلم په اعزاز کې. د نبی علیه الصلاة والسلام مرتبه پورته ښودلو کې او دومره ښکلی مونځ نبی علیه الصلاة والسلام بیا کړی دی. او بیا د نبی علیه الصلاة والسلام د پیغمبرانو سره تعارف هم شوی وي، ملاقاتونه هم شوي دي. نبی علیه الصلاة والسلام نه دا اجتماعیت چې کله ختمېدلو نو دا ته اسراء وایي. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. الله فرمای پاک ته هغه ذاتو چې اسراء ویل شي د شپې بوتللو ته، چې د شپې بوتل خپل په بندل را د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته بارکنا حوله، چې الله فرمای دی ازمکه کې په دې علاقه کې الله پاک برکت غورځولی دی. دا د انبیاو ځمکه وه او دې کې د کثرت انبیا پیغمبران ډېر زیات راغلو د بیت المقدس او د شام دا ځمکه. او بیا الله تعالی فرمای دا پیغمبر مې ولې د شپې داسې بوتلو لنریه من آیاتنا. الله فرمای دې لپاره چې خپل قدرتونه ورته وښیمه، د خپل بډایۍ نشانات ورته وښیمه. او د دې نبي د الله د قدرتونو د کتلو په نتیجه کې د ده زړه ته خوشحالي هم راشي، تسکین هم راشي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام د دعوت په لار کې او د خلکو ته د الله د توحید په بیان کې ډېر لوی تکلیفونه برداشت کړل، ډېر لوی تکلیفونه او روان دي تسلسل دی. نبی علیه الصلاة والسلام د پیغمبرانو د اجتماع نه چې کله فارغ شولو نو جبریل علیه الصلاة والسلام ورسره دی او د اسمانونو سفر دی ته معراج وایي. د بیت المسجد حرام نه بیت المقدس پورې سفر ته اسراء وایي. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. او بیا چې کوم د بیت المقدس نه اسمانونو ته او سدرة المنتهی ته شوی دی دې ته بیا د معراج واقعه وایي. د الله پاک سره دي دا ملاقاتونه شوي دي پیغمبرانو سره. بیا په څه شي کې تللی دی نور دغه سوالات هم نه کوه. الله پاک نبی علیه الصلاة والسلام بوتلو خپل قدرتونه و د الله پاک هر طریقه باندې بوتللی شو. بهرحال داسې معلومیږي چې داسې شیزو لکه څنګه چې لیفټونه وي په داسې طریقه باندې نبی علیه الصلاة والسلام دواړه جبریل دواړه پورته تللی دي. نبی علیه الصلاة والسلام سره چونکې جبریل او جبریل د ټولو فرشتو سردار ده او د ټولو کائناتو سردار ورسره محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. اولنی اسمانونو باندې بیا الله تعالی د پیغمبر د استقبال باقاعده اهتمام کړی دی. د الله د رسول ډېر غټ مقام او مرتبه ده او فرشتو ته هم ښیي، په اسمانونو کې هم ښیي. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د جبریل سره اول اسمان ته ورسېدلو په اسمانونو کې الله تعالی دروازې جوړې کړي، لارې دي. او بیا د دې اسمانونو حفاظت لپاره الله تعالی فرشتې مقرر کړي دي. ډېر منظم او ښکلی پروګرام دی. نو ته څوک ښکته راتللی شي نو بیا څوک پورته تللی شي. یو منظم طریقې سره الله تعالی دا سیسټم چلی. چې کله ورسېدل او د اسمان په دروازو باندې جبریل اواز ورکړو فرشتو ته، فرشتو چې تپوس کړی دی دروازې کولا وهلو دغه کړه وینا کړه د جبریل وینا وکړي دروازه کولاو کوي. فرشتو ورته ویل څوک در سره نور شته که یوازې را سره شته دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورسره دی. فرشتو ته بیا تپوس کړی دی ویل په خپله یې دې راغوښتی دی که نه الله راغوښتی دی؟ جبریل ورته ویل الله راغوښتی دی، ما نه دی راغوښتی. بیا ورته دروازه کولاو کړله او نبی علیه الصلاة والسلام د اسمانونو فرشتو ته چې کله ورسېدلو بیا فرشتو استقبال کړی. مرحبا بکم. نبی علیه الصلاة والسلام ته په خیر علي به ورته وایو، هرکلی ورته ویلی دی نبی علیه الصلاة والسلام ته. فرشتو استقبال کړی دی. بیا چې وکتل په اولني اسمان کې مختلف ملاقاتونه شوي دي نبی علیه الصلاة والسلام. او نبی علیه الصلاة والسلام چې کله ورسېدلو نو ویې کتل یو سپین دروبی ناست دی، مشر غوندې کس دی، داسې 15 ګزه د شرعي ګز باندې دغه اوږدوالی دی. 15 ګزه اوږد بدن لحاظ سره 15 ګزه معلومیږي. داسې شرعي ګز چې دی د لاس نه ماله تر دې دغه پورې دې ته شرعي ګز ویلی شي.
تر سنګلې پورې چې کوم ځای پورې په اودسونو کې دا مټ انځل وي دې ته شرعي ګز وایي. دا زموږ د وطن ګزونه بیا غټ شوي دي. داسې د شپېتو ګزو په حساب سره یو مشر کس ناست دی او ښی طرف ته هم خلک انسانان ناست دي او ګس طرف ته هم ناست دي. او بیا چې کله ښی طرف ته وګوري نو خوشحالېږي او چې ګس طرف ته وګوري نو خفه کېږي. جبریل علیه السلام نه نبی علیه السلام تپوس وکړلو ویل دا څه کیفیت ګورمه. جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته فرمایل ویل دا خو ستا نیکه دی پلار دی آدم علیه السلام دی. ویل دی ښی طرف ته او ګس طرف ته وی دی اولاد دی انسانان دي. نبی علیه السلام د آدم علیه السلام سره بیا الیک سلیک شوي دي سلام شوی دی باقاعده السلام علیکم. او باقاعده جبریل علیه آدم علیه السلام وعلیکم السلام مرحبا بكم دغه دی هر کله دی تا ته مرحبا بكم صالحین ابن صالحین غالبا داسې الفاظ ویل شوي دي چې هغه صالح او د صالح زوی ته په خیر علي او هر کله ویما. نبی علیه السلام تم صالح وي او ستا پلار آدم علیه السلام هم صالح ابن صالح او نبی علیه السلام بیا د آدم علیه السلام سره الیک سلیک شوي دي خبرې شوي دي پورته. بیا جبریل علیه السلام نه تپوس کړی دی دا آدم علیه السلام ښی طرف ته ګوري خوشحالېږي دا ولې او ګس طرف ته ګوري خفه کېږي دا ولې. نو دا والا الله تعالی یو مثالي او یو د نبی علیه السلام د استقبال دپاره یو ترتیب پورته په اسمانونو کې جوړ کړی. نو جبریل علیه السلام ته وفرمایل د ښی طرف والا خلک د الله نیک بندګان دي دا ایماندار دي مسلمانان دي. آدم علیه السلام دې ته خوشحالېږي دا بچي به مې جنت ته به ځي دا به د الله نیک بندګانې دې بچو ته چې ګوري خوشحاله شي چې ګوره په دې بچو کې مې د الله بندګي ده د الله تعالی توحید دی او د الله دین تابعداري ده جنت ته به ځي اعلی نعمتونه ولا الله تیار کړي دي. او چې کله ګس طرف ته وګوري نو په ګس طرف کې ورته حق بچي ښکاره شي ورته چې دا ستا بچي هغه دي دا به د جرمونو والا زندګي تیروي د کفر والا زندگی تیری د شرک والا زندگی به تیری او دوی به د جهنم ته به ځي. آدم علیه السلام دی وجې نه خفه شي او پریشانه شي دې بچو ته مې تکلیف میلاویږي او دا بچي به مې جهنم ته ځي. آدم علیه السلام وایي د رنګ په لحاظ سره غنم رنګ یې غوندې و نه تک تورو او نه تک سپینو داسې غنم رنګ یې غوندې رنګ ولا الله پاک ورکړی و. د آدم پیغمبر علیه السلام رنگ مبارک هم دقه شانتی و د پلار او د زوی رنگونو کې بالکل مطابقت و او الله تعالی دا څرګندوله چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بشر دی انسان دی. آدم علیه السلام سره د ملاقاتونه شوي دي او دا ورته الله تعالی دې لپاره ښودل نبی علیه السلام ته دا تر قیامته پورې پیغمبر دی د ټولو انسانانو رهنمایي کوونکی دی او دنیا ته یو لوی هدایت او رشد خورونکی پیغمبر دی. د باندې د قیامتونو د اسمانونو ټول خبرې الله تعالی څرګندولې دا ټول امت خبر شي او د معراج په واقع کې د امت لپاره ډېر لوی خیر راغلی دی ډېر لوی خیر دی د معراج په واقع کې. موږ خو هسې د قصو په شکل کې اورو مزې چې اورو موږ پښتانه خلک قصو ته ډېر خوشحالېږو او زه په خپله باندې چې کله دا واقعه وایم خلک ډېر توجه کوي خو چې کله پکې مسله شروع کړم بیا خلک زیات توجه نه کوي هغوی بس پکې مسله شروع حالانکې د دې واقعاتو مقصد بنیادي واقعه نه وي. موږ پکې خپل ځان دپاره مسایل به تلاش کوو به چې موږ دپاره پکې څه رهنمایي ده داسې چې زموږ دا ایمان دی او دا عقیده ده چې نبی علیه السلام بالکل په یخه باندې سره د روح او بدن نه تللی دی. که په خوب کې تللی وي او په خوب کې ډېر خلک بل څوک هم تللی شي. معجزه دا ده چې نبی علیه السلام روغ رمټ صحیح سالم سره د بدن او روح بالکل په یخه باندې نبی علیه السلام د عرض څخه کتلی دي او دا هم زموږ دپاره ایمان او یقین په دې باندې زموږ مستحکم کېږي چې اسمانونو کې پورته الله تعالی زندگی ښودې ده او پورته یو بل عالم دی د الله پاک ډېر لویه خدایي ده ډېر لویه دنیا ده او الله پاک څوک پورته کول غواړي د دې ځمکې نه پورته کولی شي لکه څنګه چې عیسی علیه السلام پورته کړی دی پورته شته دی. بیا به د معراج په دې واقع کې وایو به چې انشاءالله عیسی علیه السلام سره هم بیا د پیغمبر علیه السلام ملاقاتونه شوي دي.
دا زموږ د یقین مضبوطوالی دپاره زموږ د الله په ذات باندې د هغه په وحدانیت باندې د هغه په کبریایي باندې د هغه په لویوالي باندې زموږ ایمان او عقیده جوړه شي او زموږ دا دین سچا دین دی دا پاک دین دی د دې کې شبهه نشته دی داسې د ناولو د خیالي تصوراتو نوم نه دی یو دا یو خیالي تصور دی او دا یو ناول دی او دا یو قصو والا دین دی نه دا انه لقول فصل وما هو بالهزل الله فرمایي د قرآن خبرې پرېکړې خبرې دي او دا ګپ شپ والا خبرې نه دي د اسلام خبرې د حقیقت باندې مبني خبرې دي دې وجې موږ مسلمانانو لره په خپله ځان په قرآن پوهه کول پکار دي په احادیثو باندې ځان پوهه کول پکار دي د نبی علیه السلام د سیرت سره تعلق جوړول پکار دي د سیرت مبارکه دا ډېر معطر سیرت دی د نبی علیه السلام ډېرې خوشبو په انسان باندې دی وجې نه راځي ایمان د پاره ډېره ابیاري کېږي په دې کې چې موږ د نبی علیه السلام ګوره څومره سخت تکلیفونه موږ وویلو دا به لا را روان به مکي دور خو نه دی ختم شوی دا موږ وایو دا د معراج واقعه پکې وه دا انسان ته موږ ته خوشحالي راکوي زموږ نبی علیه السلام او زموږ پیغمبر په ډېر راحته باندې ډېر لوی په استقبال باندې د هغې استقبال کېږي ورنه د نبوت 10 کاله او 11 کاله موږ وویلو او د نبی علیه السلام د سختو او تکلیف نه بله څه خبره نه وه او خبره د ځمکې نه وه چې په ځمکه جګړه وه یا په مشرۍ باندې جګړه وه یا په څه بله خبره جګړه وه بنیادي خبره دا وه چې نبی علیه السلام فرمایل به خلکو ته د دې کائناتو مالک یو الله دی مشکل کشا او فریاد رس یو الله دی او د الله نه ما سوا بل چاته را مدد شه مه وایئ بس بل څوک مشکل کشا نشته او ستاسو په معاشره کې چې کوم نظام روان دی دا نظام غلط دی دا لرې کوي او چې کوم نظام ما راولی د دې معاشري نظام باغه وي دقه بنیادي جګړه او بنیادي اختلاف و چې نبی علیه السلام خلکو تنګ کړی و صحابه کرامو ته خلکو پریشانۍ ورکړې وې نن موږ ته څه مشکل نشته په دې معاشره ګورې موږ په جومات کې ښه کولاو لګیا وي مسالې کوو څوک راته غږ هم نه کوي که موږ لمونځ کوو څوک راته څه وایي نه اوس موږ ته څوک څه وایي که به د چوک کې بهر وي څوک راته غږ هم نشي کولی که په جومات کې خبره کوو که په چوک کې کوو که په مارکیټ کې کوو که په هسپتال کې کوو او چې شرط هم خبره کوو موږ ته څه رکاوټ دی موږ دپاره زموږ خواهشات رکاوټ شوی دی چې موږ د دین نه ډېر لرې پاتې شو موږ ته هېڅ رکاوټ نشته دی زموږ په دې معاشرتي نظام کې چې موږ د دین نه لرې پاتې یو زموږ د معاشره 100% د قرآن نه انپړه ده خلک په قرآن نه پوهېږي په حدیث نه پوهېږي دین قرآن او حدیث ته بل شی نه دی او زموږ د مسلمانانو ما پرون هم ویلو ځکه ناکله ویم بخاري د نبی علیه السلام د احادیثو مجموعه ده مسلمانانو بخاري کتاب لا نه دی کتلی تور دی که سپین دی د الله بندګانو چې موږ لا بخاري نه دی کتلی باقي د ساینس فارمولې نه دي د ساینس او د بې ټمبم خبرې دي پکې هکې ویلي دي قال رسول الله نبی علیه السلام دا ویلي دی او دا ویلي دی دا عمل نه دی کتلی نو ما او تا به دین څنګه پوهېږو په دین به څنګه عمل کوو بخاري اول د نبی علیه السلام په تعلیماتو ځان پوه کول پکار دي قرآن او حدیث دا دو بنیادی مضبوطی رسی دي د دې په ذریعه باندې به انسان د الله پاک دیدار ته رسی به د الله ملاقات ته به رسی جنتونو ته به رسی الله پاک نه مې دعا را یا الله پاک موږ له په دین باندې او په شریعت باندې عمل نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا